هغه چې زره زره والوتو صد درد او غم هواګانې وي بندګۍ کې زما سوکمې چې تقدیر کې مې سزاګانې وي زما جل بزما غم لکی زما مهربان زما مهربان یو کپ چای به ملو شي دا راته ووایه ستا خویندې لیونۍ دي څه ولې اوس څه وشو د ایرج واده زموږ واده سره یو ځای شوی و او نو په میاشت یوه نیمه کې د هغې د خاوند سره داسې څه مسله راله چې هغه دلته راله هغه هم د درنې په شان ایرج راغلی او جی او ما په خپل غوږونو واورېده چې انټي ته ویل چې زه به هغه کور ته نه ځم اوس کله نه چې زموږ واده شوی نو اول نه ما ستا مسکان خور برداشت کوله او اوس دام راغله ځیشانه زه په هغه جینکو کې نه یم چې زما په ژوند کې نور خلک کار ولري زه خپل ژوند په خپله خوښه تېروم سو پلیز ته انټي سره خبره وکړه چې د ایرج لاس ونیسي او هغې ته د هغې د کور لاره وښیي دا څنګه خویندې دي ستا نه خو یې زړونه خپل کورونو کې لګي او نه خاوندانو سره ما ورسره په سختیم خبره وکړه زویا د دې کنډیشن داسې نه دی چې سختي پې وکړو پته نه لګي چې څه داسې مشکلات دي چې چپچاپ یې په ځان تېروي چاته څه وایي هم نه تاسو څه دوایي ورکړې هاو د طبي دوایي مې ورکړې وه خو څه فایده یې ونه کړه زه هیڅ خبره نه ده اوس آرام کوي که نه آرام ته پرېږدئ چې راپاسي نو په آرام ته تپوس وکړه چې څه خبره ده ته وحد سره خبره خو که کنه زویا چې پته خو لګي اخر څه خبره ده څه خود راته ووایي که نه ټیک وایي تاسو زه وحد سره خبره کوم راځئ اوس راځئ که نه دوکه راکړه مور او زوی ماله د خپلو مفادو دپاره یې زه د قربانۍ چیلې جوړه کړم او اوس محترمه وایي چې دا خو ستا کېدو والو خو دا اډو تا خپل نه کړو مای فوټ او تا ته څه ښکاري او د هغه د سیکنډ هینډ جذباتو به زه اوس مرمتونه کوم مسکان دا دومره قیمتي ژوند دومره په بې پروایي نه دي تېرول پکار په خپلو فرضو پوهېدل د نورو حق تسلیمولو سره د واده د نوي ژوند شروعات کیږي زما خبره واوره زه کمکله نه یم په هر څه پوهېږم دا ته چې ما له اخلاقي خبرو له راغلي دا په خپله نه راغلي بلکې چا رالیږلي او بای د وې دا ټولې خبرې ته ما ته ولې راښې ځه ورشه دانش ته ووایه ورته چې بندې کړه یارانې مارانې انسان جوړ شه زما اډو څه لحاظ نشته زما په مخ کې د هغه نمونې سره خبرې کوي د میلاوېدو وختونه ډیسایډ کوي او سلیمې ترو ته ولې څه نه وې چې ما ته دومره غټې غټې خبرې کوي ووایه ورته چې خپل زوی سم کي مسکان زه دلته د سلیمې تروریا دانش پویولو له نه یم راغلی او نه زه هغې پویول غواړم پویی خو خلک خپل خپلوان تا ته څه ښکاري څنګه چې خاموشۍ سره تا واده شوی سړی اکسپټ کو داسې به زم کو خپله سوچ وکړه هغه کور کې د لږ شانتي زی حاصلولو دپاره ته څه نه کې د کور کارونه کې سبا نوکره جوړه شوي د بلې ښځې د ماشوم مور جوړه شوي د پردۍ ښځې زوی ساتي د مور او زوی د خوشحالولو دپاره ته څه نه کې او تا ته ښکاري چې دا هر څه به زم کوم
سوچ دې ستا هلته زما حیثیت د یو لور دی د ښځې او د نګور دی او نعیمه انټي یا ایان دا نشي دروغ کولی زه چې هلته سم کوم په خپله مرضۍ کوم په دې کې ماته د خپلې رشتې احساس کیږي پاتې شوه خبره د سونو نو سونو ماته خدای راکړي یو تحفه ښکاري مسکان د خپل اولاد سره مینه کول خو ډېر آسان وي خو چې د نورو اولاد سره د مینه پیدا شي نو پوه شه چې خدای مهربانه دی هغه د مینې جذبې له عزت ورکړی دی پوهېږم په هر څه پوهېږم فلا دا ټولې خبرې ته د خپل ځان د اوچتوالي دپاره کې هغه څنګه چې کله انسان سره چې کله څه بل آپشن نه وي نو هغه خپل مجبوریان یې خپله خوښه جوړه کړي او ستا هم هماغه سین دی خو ته بې فکره اوسه ولې چې زه ستا غونته کې بې قیمته او کمزورې نه یم دې مور او زوی نه خو به زه د خپل قیمت تپوس کوم زما په ژوند کې چې د فلا کومه ویلیو ده که نه په هغې به ته په ټول عمر کې پوه نه شي مسکان سلیمې زه د خپلې انګور توهین نشم برداشت کولی فلا دا نشي پوهولی دا خو به وخت پوهوي زو فلا مسکان چې رښتیا ووایم نو زه ستا دپاره نه وم راغلی زه دلته د کاکا جان د وجې راغلی وم ځکه چې هغه ژوندی وی نو او ته داسې کتلې نو هغوی ته به ډېر تکلیف و امی زو او لورې زو ښه بصیره زر راځو د تادی ضرورت نشته نیری شایستې سره کېنه تسلی ورکا حوصله ورکا غم کې شریکه شه که بچی راغلی نو هغې سره افسوس وکړه نوی نوی غم دی د هغوی حیا بچې تیم خیال ساته جی ابو ښه لورې د پلار خیال ساته ساتم خوې راځه لورې حیا چې ځو مونږ راځو السلام علیکم شایسته باجی وعلیکم السلام څنګه یې ته خیر خو دی که نه ښه مو کړل چې تاسو راغلی زما په زړه ډېر بوج دی نه یېرې داسې ښکاري لکه چې په منځ به دوه ټوکړې شي الله دې نه کي آخر شوي څه دي څه خو ووایه کښېنئ ایرج وګوره حیا راله نه یې را چاچي راله نه پوهېږم چې کوم پیریان پې ناست دي نه څه وایي نه څه خبرې کوي څه خو هېڅ نه پوهېږم چې څه مسله ده داسې څه خبره ده ته دې څه تپوس وکړه که تا ته ووایي زه خبره کوم دې سره وګوره د دې حالات ما ته خو هېڅ هم نه وایي ته ورسره خبره وکړه زه خبره کوم دې سره چاچی تاسو لږ شانتې وخت دپاره موږ یوازې پرېږدوئ پلیز ایرج
ایرج څه خبره ده ما ته ووایه زه خو هم د خور یم که نه په ما هم ته بروسه کولی شي ما نه ډېره غټه ګناه شوې ده آیا ما ډېره غټه غلطي کړې ده سره د واده نه مخکې ما نکاح کړې وه ما چاته هم نه ویلي چاته مې هم نه ویلي ماما ته مې هم نه ویلي او حیا ما نکاح کړې وه چاته هم نه ویلي په پټه مې کړې وه شهریار سره مې کړې وه هغه زه پرېښودم لاړو زه یې پرېښودم هغه یوازې چلته چې چا ظلمونه کړي کله تماشا نه جوړه کړي کله فریب ورکړي نه سفر یاد نه ګیله نه مې څه پروا شته دی زما یقین پورا دی چې ته صرف زما ایرج هغه چې تا دې څه وکړل زروالو تو تا خو زه چاته د مخکاره کولم پاتې نه کړم د غم هواګانې وي یا الله دا څه کېږي ما سره کېدای شي ټیک خو دی جوړې ما ته د خپلو غلطیانو سزا ملاویږي دې ته د بدو انجام وای ماته اوس حل نه ښکاري نه یاره ماته څه لاره وښایه ماته خو داسې ښکاري چې زه خپل خبر کې سملاستم हर तरफ ता त्यारी दी हर तरफ ता त्यारा दा बस का शाइस्ते बाजी सा सोच भी को दा खबर दोनों नाजुक है दच्चे दाम दासी प्रेहोदे हम नशू पैदा के दो सरमड़ शोबे कना तो नूनन भमाता याद हो न ऊंची जिंदगी के में से तकलीफों न तेर कड़ियो तंग खुद पजून दून तंग अकड़म ख्याल खूब दे कड़े हो लग सोच पदे कड़े हो बस कई दा वक्त दी खबरों न दी पेगोरों न कवालो आओ खबरों न बहिस पलास रानशी चरते लाड़शम मुफ्ती साहब कई वजी ने द को दखल को न पपटा निकाह कड़ी हुई न ददगी निकाह शरई हैसियत से दे कयो जी नहीं د بلوغت عمر ته ورسیږي هغه ته عقلمند او بالغ ویلی شي او هغه خپل پوهې او خیرتیا سره د گواهانو په وړاندې په خوشحالۍ او د رضا سره دا نکاح کړی وي دا نکاح وشوه او کداغه جینې د دغه نکاح باره کې خپل د کور خلکو ته نه ویلي او کاغوی د دې واده په بل ځای کې وکینو دې کې با کومه نکاح صحیح ګڼلی شي بیبي
دا معامله خو د ډېر سنجیده نوعیت ده. هره جینۍ د لومبي خاوند طلاق اخیستو نه بغیر، عدت پوره کولو نه بغیر د دویم کس سره نکاح نشي کولی. که داسې وکړل نو صرف د الله په نظر کې نه، د قانون په نظر کې هم مجرمه ده. دا به الله له د دې جواب ورکوي او په دنیا کې هم دې جنۍ سره به په دنیا کې هم د دې حساب کیږي. نو بیا د دویمې نکاح به څه حیثیت وي؟ هیڅ حیثیت نشته. هغه جنۍ د خپل لومبني خاوند ښځه ده، د هغه امانت ده. بصورت دیگر تاسو چې څنګه ووایئ نو دا سراسر ګناه کوي. خو مولانا صاحب، هغه لږ د واده نه پس هغه جینۍ پرېښوده او لاړو، او بیا یې کله هم هغې جینۍ سره رابطه ونه کړه. نو هغه جینۍ به څه کول؟ چېرته به تله؟ په دې صورت کې چې د جینۍ او هلک منځ کې څه رابطه نه کېږي، نو د هغوی رشته ختمه نه شوه؟ نه، رشته نه ده ختمه. هغې جنۍ د عدالت نه خلا اخیستی شوه. عدالت هغې ته د خلا حق ورکوي. خلا به یې اخیستی وی، عدت به یې پوره کړی و او بیا به یې دویم واده کړی و. نو مولانا صاحب، او اوس چې هغه د دویم خاوند د ښځې په حیثیت اوسیږي، نو هغې له څه کول پکار دي؟ بیبي هغه د فوراً د الله تبارک و تعالی نه د معافي وغواړي. پته نشته چې د څومره وخت نه هغه په ګناهونو کې ژوند تېروي. هغه صرف یوه ګناه نه کوي، د دې سره سره د دوه سړو سره خیانت هم کوي. ګورئ بیبي، په داسې حالت کې په دې جنۍ باندې حد جاری کېدی شي. د الله په عدالت کې خو ورته ملاویږي، د دنیا په عدالت کې به ورته هم د دې جرمونو سزا ملاویږي. د الله تعالی نه د معافیانو د غوښتلو ضرورت دی. دا چې حالات دي که نه، د دین نه لرېوالی، بېلارې کېدل، دا د دې نتیجه ده. د عبرت مقام دی. الله تعالی دې زموږ د بچو دې بېلارې کېدو نه امن کې وساتي. ډېر افسوس دی ستاسو خبرې مې چې واورېدې. زما جل بزما غم لکی رب دومره مې غلطیانې وې چې په اوښکو کې مې پیالې وې، بس هم هغه مې دعاګانې وې. نه زما شته ځمکه نه آسمان، ته د خپل کرم وښایه ماته نشان. زما مهربان، زما مهربان، زما مهربان، زما مهربان. السلام علیکم. څنګه یې حیا؟ زه ښه یم. ګوډ. تاسو ښه یې؟ آو زم ښه یم. څه شو نور د کور خلک؟ چاچی خو یې چېرته بوتلې ده بهر. چېرته تلي؟ کیدای شي ډاکټر له تللی وي، د ایرج طبیعت ټیک نه و. او صبرینا هغه څه شوه؟ پته نشته. چاچی زه دلته پرېښوم ځکه چې کور کې څوک نه و. تاسو چیز کې کو روټۍ راولم؟ نه، د هغې ضرورت نشته.
صبرینا چې راشي کنه نو په خپله برسو کی څنګه چې تاسو خوښوي. حیا تا روټۍ خوړلې تا خوړلې مې ده. ګډ ټیک ته نو زما آی تھنک زما آرام وکم تم په آرام باندې میگزین ګوره. आंटी څه شو؟ کور کې نشته. چرته تللی؟ هغه ایرج بوتلې ډاکټر له امي سره. نو ته دلته یوازې په کور کې سکے؟ آنټي او د ایرج د پاره یو تجربه کافی نه و چې بیا ټول کور تا ته پرې خود ولاړه. اوس به زه بیا خپل ټول سره چیک کوم. ضرور وکا. اسستا خاوندم په کور کې دی. زیشان په کور کې دی؟ کاری چې آنټي لیونی شو. د دې لپاره ځکه چې تی زیشان سره یوازې په کور کې پرې خو دی ولاړه. صبرینا دا زما د مرحوم تر کور دی او دلته اوسه دوه هر انسان سره زما یو رشتہ ده، یو تعلق دی. ډېر افسوس کوم ستا په سوچ باندې. خپل ځان ته ډېر غټوي کنه. ستا سوچ دونه ورکوټي نه دی پکار. ویری ګډ. بیا دې شروع کړی کنه خپلی هغه روایتي او جذباتي خبري. تا ته سخکاری زه د نورو په شان لیونی یم، کمکلی یم چې ستا په خبرو کې به راشم. زیشان سره دلته په ځان له کور کې وخت تېرې او ته زما په مخ کې ډرامې کې. صبرینا زما په مخ کې ډېره لاوډ او یا د نیغېدو ضرورت نشته. ستا په شانتي جنکۍ که نه ډېرې ښې پېژنمه. دا روان دي که نه ستا مزغو کې چې ستا چنغول ما ستا نه واخیستو او واده مې ورسره وکړو او اوس ته غواړې چې ما نه خپل چنغول واپس والې. خو حیا بیبي زه ستا په شانتي معصومه او په سترګو ړنده نه یم. کومه لوبه چې ته جوړول غواړې که نه په هغې زه ډېره ښه پوهېږم. صبرینا بس. د بدتمیزۍ او د جهالت هیڅ حد نه وي. دا خو مې اورېدلي ډېرو خو نن مې په خپلو سترګو باندې ولیده. که یو خبره دې بله وکړه زیشان نو د نتیجې به ته په خپله ذمهواري. شرم پکار دی تاله. کور ته راغلي مېلمنې سره داسې خبرې کولو باندې تاله شرم پکار دی. دومره ګنده ګنده الزامونو لګولو باندې تاله شرم پکار دی. زما خو یقین نه کېږي ته خو خپل ځان ته ډېره ایجوکیټډ تعلیم یافته او هوښیاره وې که نه. دا د ستا ایجوکیشن دا ولې نه وې چې د دې جنۍ د مینې پټۍ مې ستا د سترګو نه اوسه پورې نه دي کوشوي. صبرینا شټ اپ. زیشان دا څه کې ته خوشه ما ته هیڅ ضرورت نشته د دروغو مینې او د دلاسي. ستا څه خیال دی ما ته څه ښکاري نه څه هر څه راته ښکاري. دواړه خفه شوي خاندانونه یو ځای کول غواړي. حیا بیبي په دې کور کې یوازې پرېښوده او ټول ته اخوا دېخوا لاړئ او دې اطمینان کیئ چې زه په کور کې نه یم او بیا زیشان راغواړئ. صبرینا ہوش کې ته که عقل او فکر د کې ختم شو. عقل خو په ما کې اوس رالی انټي. سترګې مې اوس وغړې دي
یو جنې چې د هغې په سر په دې کور کې د غلا کولو دومره غټ الزام دی چې په کومه باندې ستاسو اعتبار ختم شوی او بې اعتباره ده چې هغه دلته تاسو په کور کې یوازې پرېږدئ او تاسو ته بهر ځئ نو څه جواز جوړېږي؟ څه شو هغه سره؟ څه شي زما او د ایرج سره چې دې پټ کړي چې دې نو پټ کړي نو بیا چا پټ کړي؟ تپوس ته وکئ ما یوازې چرته چې چازر ظلمونه بره زما ټوله جوړ لري ولا صدق کو کالی پسړی تو مو آیا مو تاسو د دې تلاشي والے پلیز ماته وایا چې تا کله چته خلی ورکړي نه سفر یاد نه ګیلا نه مې سپرواشتا دے سما یقین زه شانتی ته وای دا بهري ولا سره ملاوي دولت لا ما دای سره هم تاسو د دې واده چې چرته کول وړه هلته دا نه وړي د دې بل څه وختي دا ما سره ملاوي دولت له دې ته پوسو کې کالو صد درد و غم هواگانے وی بندگے کی زمان سوکمی چی تقدیر کی می سزاگانے وی زما جل بزاما غم لکی رب دمرا میں غلطیان وی چپ اوخ کو کی میں پیال وی بس ہم ہاغا میں دعا گان وی نزماشتا ازما کا ناس ما پټ کړي استا کالی زه هم هغه غلیم ایرج ته دروغ وې صرف د دې خلکو د سپورټ کولو دپاره یعنې ته به خپل سره د کوره ولې پټې ما ته ضرورت و هغه وخت دې دپاره ما خپلې جولري او ستا خرڅه مې کړه او ضرورت مې پې پوره کړو ته زما په کالو کې چې د څه زړه غواړي واخله بلکې ته زما ټول کالي واخله کم از کم زما په زړه خو به یو بوج کم شي که نه اوس سکه چرته روانه لاهور ته زما د ماما خواله څه د ماشومانو خوی کې ولی د ټولو په مخ کې د زما په مخ سپېډه راکړه ته ثابتول څه غواړې زه ورشه تپوس وکړه د هغه خپلې حیا بیبي او د هغې د مور نه څنګه به دا خوشحالي سیلیبریټ کوي سیلیبریټ د هغوی په سوچ او ستا په سوچ کې که څه فرق نه وی که نه نو کیدای شو همداسې یې کولې خو ډېر فرق دی د هغې په سوچ کې او ستا په سوچ کې یو بله خبره دا سپېړه چې دا صرف د لاس نه وي دا د رویې او په چا د دروغو د الزام هم کیدای شي د هغې سپېړو باره کې دې څه خیال دی کومې چې ته موږ له روزانه راکې فلحال ته ما ایرپورټ ته پرېږده یوه ګنټه پس زما فلایټ دی
جینۍ د ډومبي خاوند طلاق اغستو نه بغیر عدت پوره کولو نه بغیر د دویم کس سره نکاح نشي کولی. بیبي هغه د فوراً د الله تبارک وتعالی نه د معافي وغواړي. پته نشته چې د څومره وخت نه هغه په ګناهونو کې ژوند تیروي. زما مهربان زما مهربان هغه جینۍ د خپل لومبني خاوند ښځه ده، د هغه امانت ده. هلته سترګې ما بلې کړې دي، چرته چې غرمه لرې پورې هلته ما باڼه غوړولې دي. خو زما نکاح باندې نکاح نه کېږي، دا ته ګناه کې ګناه کې. زما خپلو هغه مینا وه چې پردې وه او پردې ده. ته زما اسرا ته زما رازدار، ته د خپل کرم او خیامات نشان. زما مهربان زما مهربان زما مهربان زما مهربان. خپلې دومې چې پچانازو هغه خپل زیشان سره دلته په ځان له کور کې وخت تېرې او ته زما په وخت کې ډرامې کې ستا په شان جنکۍ که نه ډېرې ښې پېژنم. دا روان دي که نه ستا مطبو کې چې ستا چنغول ما ستا نه واغېستو او واده مې ورسره وکړو. زما او دغه نصیب کې کله د چا سترګو کې چاچی دا څه چې وشو د دې نه پس ما سره داسې الفاظ نشته چې هغه زه استعمال کم او تاسو نه معافي وغواړم. او ټیټ سترګې دومره یم چې ارمان د ځمکه اوچوي او زه پکې ورننوځم. او د ایرج رښتیا ویلو نه پس په یو خبره پوه شوم زه چې باقي ټول عمر تاسو سره د سترګو لګولو پاتې نشم. او بیا وګورئ بیا هم دومره سپین سترګې یم چې راغلم ځکه چې ستاسو په باره کې سوچ کوم، ستاسو د لوی زړه په باره کې سوچ وکړم نو یو امید مې پیدا شي چې کېدای شي تاسو مونږه معاف کړئ. نو پلیز چې تاسو به ماما مسکان ایرج او ما معاف کړئ شئ. چې اوس که زویا یخیږي دا ټولې خبرې زړې او ختمې شوي دي، دې کې هیڅ هم نوي نشته. ایرج چې کمې خبرې وکړې په دې زه او حیا بالکل حیران نشو. بچې منګه څو ځله تا ته ویلي دي چې زمونږ تا نه هیڅ قسمه شکایتونه او ګیلې نشته. پاتې شوه خبره د صبرینا، نه صبرینا د پاره صرف افسوس کولی شو او تا سره همدردي. څه نږدې رشتې
یو دنیاوي عذاب نه کمی نه وي. الله دې وبخي. ستاسو پلار به دا خبره کوله. بابا خو بچې څه هم ویل صحیح ویل. ښه چاچی زه تاسو کاکاجي ته مې سلام وایا. یاره زویا ایثار شه، ستا تره او حیا به را روان وي. هلته ډېر رش نه وي ډاکټر باندې. ګورئ نصیب داسې یې نه خلولم زه. دا م رانه هیر شو چې د کاکاجي د چیک اپ ذمہواري بابا ماله راکړې وه. هیڅ خبره نه ده بچې. چاچی د راتلونکي میاشت په 29 تاریخ په موږ خپل کور ته واپس راځو. هلا دا خو را باندې تا ډېر ښه زیر وکړو زویه. ستا تره چې دا واوري نو ډېر به خوشحاله شي. بس خیر بم راتلو چاچی. او بله خبره چاچی، ما ستاسو دپاره پیغام را لېږلی، تاسو یې ډېر یادولی. زما سلام ورته وایه. جی اوس زه ځم چاچی، تاسو خپل خیال ساتئ. زه به بیا راشم. خدای پامان. خدای پامان.